ما د اکثرو ملګرو آیډیا وکتې نو په هغې کې د مشال خان چې کوم مردار شوی و د هغه تصویر ورسره بر یو تحریر و په هغې کې لیکلي و مشال خان کا انقلاب اور تحریک بې لاندې د هغه ټول تاریخ لیکلی و چې د کالو د یونیورسټۍ هلکانو د هغې د لاس نه چې دی نو دی مړ کړی شو قتل کړی شو ډېرې خبرې وکړې چې هغه هلکانو سره ما رابطه وکړې نو هغې ما ته وي چې زموږ چې سوالات دي موږ د هغې جوابات راکړه لومبی سوال په هغې کې دا و چې بهی الله تعالی چې په هر یو څیز باندې قادر دی هر یو څیز باندې طاقت لري یعنی ظلم ختمیږي د الله پاک په طاقت سره الله پاک په خپل طاقت سره ظلم ختمولی شي الله پاک په خپل طاقت سره غربت ختمولی شي الله پاک په خپل طاقت سره چې څومره برایان دي ختمولی شي سیلابونه زلزلې طوفانونه ختمولی شي نو بیا ولې الله پاک موږ باندې دا مسلط کړي دي موږ باندې الله پاک دا راولي څه وجه ده دویم سوال دا وکړو چې زه د 18 سالو یم ما ته چې کله زه د 18 سالو شم ما ته د وټ اچولو حق حاصل شو ما ته د ډرایوینګ لایسنس ملاویږي ما ته د بهر ویزه ملاویږي ما ته دغه شان نور ډېرې خبرې وکړي نو ما ته بیا په مذهب کې د تبدیلي اجازت ولې نه ملاویږي څه وجه ده چې ما له مذهب اجازت نه راکوي دریم سوال دا وکړو چې زه خو یو آزاد انسان یم زما په ازادۍ کې د شریعت څه کار دی او د مذهب څه کار دی که زه هر څه کوم به زما جسم دی بس زما خپل زړه دی زما خپل دماغ دی زما خپل ذهن دی چې زه هر څه کوم به زه ولې د شریعت او د مذهب په دایره کې ګیر یم څه وجه ده څلورم سوال یې دا وکړو چې یعنې جي زه خپل خواهش پوره کوم نو اوس د خپل خواهش پوره کولو کې ما ته ازادي حاصله ده زه آزاد یم په دې کې که زه د الګ سره خپل خواهش پوره کوم که زه د جنۍ سره خپل خواهش پوره کوم که زه د ټرانسجنډر سره خپل خواهش پوره کوم د اجلا سره خپل خواهش پوره کوم هر چا سره چې خپل خواهش پوره کوم دا خو زما خپل خواهش دی زما خپل جسم دی زما خپل یو زما خپل زندگی ده چې زه به هر څه کوم به شریعت ولې زه په اداره کې راګی کړی یم چې ته به ستا دپاره ښځه حلاله ده چې واده ورسره وکړي نکاح ورسره وکړي د هغې نه علاوه نور په تا باندې حرام دي چې نکاح دې ورسره نه کړی د مور او د خور او ترونو علاوه داسې قسمه سوالات چې د هغې تعلق د عقل سره دی عقلي سوالات دي هغه زموږ نوجوانانو ته په سکول کالج یونیورسټۍ کې بعضې خلک داسې راغلي دي چې هغې ورته ورکوي بیا ما ته ملګري وي چې دا میزونه چې ما ته چا رالیږلي نو هغه هلک ما ته وی چې د مذهب نه او د مولا نه ځان لرې ساته دې خلکو سره تعلق مه ساته انسان دا د مذهب تړلی سړی نه دی مذاهب په دنیا کې بلا شی دي عیسایت دی یهودیت دی دغه شان کمیونست دی دغه شان چې دی نو نور چې لیبرل کم خلک دي یا چې دی نو ملحدین دي یا اسلام دی نه لحاظه زه د یو شریعت پابند نه یم زه د یو مذهب پابند نه یم که زه په هر مذهب باندې عمل کوم هغه زما خپله خوښه ده محترم زمونږ استاسو په دې ملک کې خصوصا په دې پاکستان کې داسې حالات جوړ دي چې زمونږ استاسو نوجوان نسل لا خرابېږي بل طرف ته روان دي د هغې د اصلاح څوک نشته که په کالج کې دي هم د اصلاح د هغې څوک نشته که په یونیورسټۍ کې دي د هغې د اصلاح څوک نشته اکثر چې څومره پروفیسران دي تاسو هغې ته وګورئ د هغې خیال آزاد دی سوچ آزاد دی د هغې اسلام ته ډېر په تنګ نظر باندې ګوري هغې په اسلام کې وسعت نظري نشته حالانکې دا غلطه خبره ده کالج او د سټوډنټ چې څومره طلبا دي هغې ته د کالج او د یونیورسټۍ چې څومره طلبا دي هغې ته دا تاثر ورکوي چې ګورئ اسلام کې وسعت نشته بهر روزئ تاسو ډرامې وګورئ فلمونه وګورئ تاسو د انګلیش فلمونه وګورئ تاسو د یورپ موبایل ته وګورئ تاسو انګلینډ ته وګورئ نیوزیلینډ ته وګورئ برطانیې ته وګورئ امریکې ته وګورئ چې څومره ممالک دي هغې ته وګورئ او موږ اوسه پورې په شریعت کې پراته یو په مذهب کې پراته یو داسې قسمه سوچ هغې ته ورکولی کېږي داسې قسمه خبرې هغې ته ورکولی کېږي